علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ لگے لگے کڑم شنصیب مدا ایمان محبوبہ دا کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب دا کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب پا ہر نفس قسم پر رب تانا قربان محبوبہ ازل نتر ابد ہر دم در رب دا علم پشمار ویدی تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ او ابرود ادوارو کونو لخا کے قدم ستادا ابرود ادوارو کونو لخا کے قدم ستادا درشل دا عزت پورتا پارش اعظم ستادا او ارزو د جنتونو منشت در لگیشم ارمان و تمنا میں واللہ دا حرم ستادا او پدم دا مسیحا کو مندل زندگی شوے واللہ مسیح مندل جانان پدم ستادا او ناسوت او ملکوت کے ہمستا دا عشق شور دے غوغا دا عشق و محبت پلوح و قلم ستادا او محمد امین محبوبہ ہمستا پدر لگیشا سینک یہ روخانہ دا شم قسم ستادا استا تر مخ شمس و ماہ تابان صدی یا رسول اللہ استا تر زلف و سنبل گل و ریحان صدی نور خوبان لک ذرے او تخورشید یہ دا خورشید مخ کی ذرے دا جہان صدی او سوک چستا دا مخ پشم شیدا شلو سوک چستا دا مخ پشم شیدا شلو لگول دا اور حقی تپزان صدی او سوک چستا دا در پا خور و سرفراز شو بیا دا حقو پا نظر کے شاہان صدی او ستا دا سرو او دا خوگو شنڈو پا مخ کے لال صدی نبات صدی مرجان صدی او تا چک دے قدم دا ناز پا کم از مکا فرش دا روح بغوڑوم پر چشمان صدی او حجاب لرکل تر پاک رخسار دلبرا قربانی گی ملک جن و انسان صدی او محمد امین یو تانا نتیریگی تیرے دل ورطلعین و لعان صدی شوق و محبت سر درود شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلک و اصحابک سیدی یا خاتم النبیین میرے عزت مند و مشران و کشران رب لا یزال اور رب بے نیاز لاکھ لاکھ شکر ندی چمونگا تاسو یہ دونوں جہانو دا سردار آقای نامدار دخپل امت غمخوار دخپل کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا امت کے مومنان مسلمانان پیدا کریو الحمدللہ د ذوالحج ډیره مبارکه میاشت چې دا هغه شروع شوې ده او د یو دو عظیمو مناسبتونو چې هغه یو مناسبت د یو عظیم فریضې چې هغه حج بیت الله دی چې دا هغه عبادت دی چې خاص په دې میاشت کې ادا کیږي او بله میاشت کې د دې د ادا کېدو څه صورت نشته او یو عظیم او لویه فریضه چې دا هغه د قربانۍ ده چې د هغې دپاره هم دغه ورځې دي اسې خو دې میاشت ته الله کریم جل جلاله نور هم ډېر لوی فضیلت ورکړی دی په دې غټو مناسبتونو سره حاجیان صاحبان چونکې عازم سفر دي اکثریت رسیدلی دی سروان دی سبزی رب لا یزال دے دا د عشق و د محبت سفر زمونږ او ستاسو په ژوند کې بار بار نصیب کړي بس دومره انسان سوچو کی چې یو داسې عبادت دی چې هم مالی دی هم جانی دی یو داسې عبادت دی چې الله کریم جل جلاله دا یو خصوصیت ورکړی دی چې خالص عشق دی محبت دی ټول مناسک د عشق او د محبت سره تعلق ساتي زمونږ علماو ذکر کړي دي وی عام طور باندې چې انسان کله دا نور عبادات کوي نو څه ناڅه پکې دته څه دنیاوي
څه د جسم حوالې سره څه نورې فایدې پکې داسې ښکاري لکه مثلا روژه نیسي نو که یو طرف ته د الله کریم جل جلاله عبادت دی خو بل طرف ته زموږ د وجود اصلاح ده چې د معدې اصلاح پې کېږي حضور مبارک فرمایي صوموا تصحوا تاسو چې کوم دی روژه نیسئ چې په دې باندې تاسو ته صحت در ملو شي یو همدغه رنګې محبوب علیه صلات والسلام مبارک فرمایي خیر الدواء العزم بهتره په دواګانو کې چې دا چې هغه بهترینه دوا ده د انسان دپاره ناغه ځان چې دی لږې او ځان باندې لږ وخت لږه تېرول دي دا لږ وخت تېرېدل چې دي د لږې دا د انسان دپاره هغه دوا ده چې دومره صحت په نورو دوایانو کې نشته چې تاله درکړي لکه دا لږه تېرول چې تاله درکوي او دې باندې طبیبان پوهېږي دې باندې ډېر زیات تحقیقونه شوي دي چې روژه څومره ضروري ده د دې وجود دپاره مونځ د مثلا نو چې سړی د خپل قومي او جلسې خیال ساتي او د هر یو رکن په خپل ځای باندې خیال ساتي او په خپل انداز باندې ادا کوي نو دا د دې وجود دپاره د دې جسم دپاره یو بهترین ورزش هم دی خو چې داسې نه وي باباجي مبارک فرمایي که نه پوی د مانځه په کل احکامو تر قومي او جلسې پوی د مانځه په کل احکامو تر قومي او جلسې اول زمونږ امامان بیا مقتدیان کړي ربه مقصد دا دی چې امام غریب ته پته نه چې یاره قومه او جلسه ادا کېږي څنګه امونځ به څنګه کومه باباجي صاحب خدا کارو چې د شریعت نه به یو ذره مخوا دېخوا کېده نه حتی چې ډېر مشهور علماو خو د هغې منځونو کې مسله وه نو چونکې باباجي صاحب خو ډېر لوی حکمت هم الله پاک ورکړی و مقصد یې دا و که زه دته ډایرکټ داسې ووایم چې ستا دا مونځ داسې دی نو ملا دی الټه به شي راته نو ورغې هغه ته یې ویې چې زه ستا په وړاندې ودرېږم مونځ کومه ملا صاحب لږ زما دې مونځ ته وګوره چې دا صحیح دی که صحیح نه دی هغه وی چې مونځ یې وکړو دومره بهترین طریقې سره یې وکړو چې ما وی سبحان الله د دې نه ښه چرته کېدی شي چې په ښه ادایګۍ سره څوک مونځ وکړي بس وی راته وی چې ما وی چې ته وګورې لږ هماغه مولانا صاحب وایي یو ځل بیا دغسې راتلمه دلته مې څه کار و نو یو بل ځای ته لاړم چې ومې کته وی باباجي صاحب د هغه په وړاندې م لګیا و هغه یو بل لوی عالم و وی بیا د هغه په وړاندې لګیا و او د هغه په وړاندې مونځ کوو چې زما دې مونځ ته لږ وګوره چې دا ټیک دی که ټیک نه دی نه چې ما ته هلته پته ولګېده چې د باباجي صاحب مونځ ټیک دی خو ستا مونځ ټیک نه دی ستا هغه ټیک کول غواړي نو په خپله په دې دعا کې دا ویلي دي چې پوی د مانځه په کل احکامو تر قومي او جلسې اول زمونږ امامان بیا مقتدیان کړي ربه نو چې سړی چې په دغې احکامو باندې برابر کوي نو یو طرف ته خو د الله حکم دی خو بل طرف ته پکې څه فایده ښکاري چې یاره دا د دې جسم دپاره فایده ده خو تاسو یاد وساتئ چې علما فرمایي حج هغه عبادت دی زکات هم که انسان ورکوي نو خو ستا دپاره د مال پاکیم ده چې ستا د مال په حفاظت کېږي د الله حکم منلی کېږي خو بل طرف ته د غریب فایده هم ده چې هغه ته پیسې میلو شي فرمایي چې حج یو داسې عبادت دی چې دا خو تا باندې تیارې جوړې شوې جامې مباسي چې کومې کپړې تا جوړې کړي دي نو هغه در باندې وباسي او ناجوړې شوې کپړې چې هغې ته مونږ احرام وایو هغه در نه تو کي او ستا تیارې چپل په تا باندې وباسي بوټان او ستا تیار ویښته په تا باندې لرې کي او بیا کله داسې یې چې هغه منظر خو اوس نشته که نه چې کفارو قتل او د حضور غلامان یادول چې دا فقر و فاقې کمزوري کړي دي دی به موږ سره څه جنګ وکړي حضور علیه السلام مبارک ورته ووایي چې تاسو دا خپل وجودونه دا اوږې بره بره وړئ د پهلوانانو غوندې چکر وهئ چې دې ته پته ولګي چې موږ ډېر تکړه یو اوس هغه منظر هم نشته پوهېږه دې باندې د دې ټولو باوجود هم انسان لګیا دی کله هغه یاد را تازه کوي کله تیارې جوړې شوې کپړې وباسي احرام واچوي کله داسې وي چې هغه صفا مروه چې په هغې کې حجرې بی مبارکې هغې د خپل بچي دپاره منډې وهلې دي د اوبو په طلب کې اوس هغه منظر هم نشته خو ته هماغه منډې وهې ته هماغه یاد را تازه کوې علما فرمایي چې دا عشق دی دا محبت دی خپل رب سره چې بنده کوي چې یا الله ما ته اډو دا دې سره زما څه قسمه غرض نشته چې په دې منډو کې زما څه فایده ده نه مې دې سره څه غرض شته چې ته ما باندې دا تیارې جوړې شوې جامې وباسې او زه حرام واچومه خو خدای چې ستا حکم دی او ستا د پاکانو بندگانو خاصانو ادا ده زه پکې نه فایدې ته ګورم او نه نقصان ته ګورم یا الله ستا حکم دی
زه پکې د دنیا فایده هم ګڼم، زه پکې د آخرت فایده هم ګڼم، زه پکې د ځان هم ګڼم. نو دا عزتمندو هغه عشق او محبت سره تعلق ساتي د دې هر یو عمل چې که په هغې کې انسان ته ظاهرا ډېره مشقت ښکاري، تکلیف ورته ښکاري، خو ربه ستا حکم دی او زه ستا حکم بجا راوړم. ځکه علما فرمایي چې د حج معامله بیا جدا ده، د حج معامله جدا ده، د حج سفر جدا دی. مونځ دلته که کوو که په افغانستان کې کوو که هندوستان کې کوو، که په پوله باندې وخت راغی او که په لاره کې وخت راغی چې چرته مو، خو حج بیت الله یو داسې عظیم عبادت دی چې د دې دپاره به عازم سفر جوړیږي، د دې دپاره به مخصوص اوقات دي، دا په مخصوص ځایونو کې بیا ادا کیږي. دا عزتمندو الله پاک چې کوم شان ورکړی دی. او بیا د ټولو نه لویه خبره دا ده چې انسان هلته کې لاړ شي د الله میلمه جوړ شي. دنیا کې چې ته د چا میلمه جوړ شي نو که هغه ډېر غریب هم وي، هغه کوشش کوي خپل ځان لنډ تنګ کړي، خپلو بچو باندې هغه سختي راولي، خپل ځان باندې راولي، خو هغه کې غیرت او پښتو وي. هغه وایي چې نه زما دا میلمه زما نه خفه لاړ نه شي، زما میلمه چېرته محسوس نه کړي چې زه چا کره میلمه جوړ شوم، نو هسې نه چې دی محسوس نه کړي چې وګوره تندې راته راواچو، نشته ټیک د ما کره څه، خو بیا هم کوشش کوي چې میلمه رانه خفه لاړ نه شي، چې بیا عزتمندو د هغې لوی سخي ذات انسان میلمه جوړ شي. چې دا زمونږ ایمان او عقیده ده چې دا ټولې دنیا کې چې څومره ذرې دي د دې ذرو برابر چې الله کریم جل جلاله نور کائنات او موجودونه پیدا کی او بیا د هغې په کروڑهاو خرباو چندو نور د هغې نه زیات پیدا کی او بیا د ټولو موجودونو ته الله کریم جل جلاله په یو ټیم باندې په آن واحده کې د دې دنیا او د دې ذرو برابر چې څومره موجودونه دي د دې نه زیاته عطا کوي، د دې زیاته نه ورکړه کوي. بیا هم دومره لوی ذات دی چې دې باندې قدرت هم دی چې ورکولی شي او په دې دومره لویه ورکړه باندې د الله کریم جل جلاله په خزانو کې کمیم بیا نه راځي. خو د هغه قدرت کامله دی، دومره لوی سخي دی. عزتمندو چې انسان د هغه لوی سخي دربار کې میلمه جوړ شي، هلته کې میلمه جوړ شي او خپل ځان هلته کې ورسپاري چې بس خدای پاکه کله درته سرتور سر او خپې لخپې منډې وم او کله درته چې کوم دی څه کومه صفا مروه کې او کله درته په هغې غونډۍ د عرفات باندې ولاړ یم. نو بیا دومره لوی ذات دی چې بیا حضور فرمایي چې کله دی د دې حج نه واپس راځي او د فسق نه کړی او د نیت خالص وي، الله یې د ګناهونو نه داسې پاک کوي لکه د مور نه چې څنګه دی پاک پیدا شوي. یا دلته میلمه جوړ شوی ام القرا، د دواړو جهانو د سردار مسکن، د دواړو جهانو د سردار کلی، د بشمار انبیاء کرامو مسکن و مدفن، د ډېرو د صحابه کرامو د لویو لویو هستو مسکن و مدفن، د امهات المؤمنین کې د چا مسکن و مدفن، دومره لوی ښایسته او مبارک ځای ام القرا چې چېرته نه الله کریم جل جلاله د کائناتو آغاز کړی دی، د کائناتو ابتدا کړې ده. او بیا هغه بیت الله شریف چې هغې په سید باندې بیت المعمور د ازل نه چې کوم دی د الله کریم جل جلاله د عالم ملکوت دپاره قبله ګرځولې ده، هغې لګیا دي طوافونه کوي. انسان هغه ځای ته لاړ شي، دومره مبارک ځای ته لاړ شي او په دومره مبارک ځای کې الله دته بیا هغه ځایونو ته لیدل نصیب کی چې څه ته زما جانان مبارک لیدل کړي دي، هغه حجر اسود ته د قتل او استلام نصیب شي چې کوم حجر اسود محبوب علیه السلام مبارک په خپلو شونډو مبارکو باندې ښکل کړی دی او زما جانان مبارک ورته سلامونه کړي دي. په هغه صفا او مروه کې د منډې نصیب شي چې چېرته زما جانان مبارک هلته کې خپل مبارک قدمونه یې ښودلي دي. نو د دې نه لوی او عظیم سعادت بل د یو عاشق دپاره کوم شته؟ د دې نه لوی سعادت کوم شته چې انسان ته هلته کې شپې ورځې نصیب شي چې چېرته زما د مدینې منورې جانان مبارک بچپن تیر شوی دی. حضور ورسره مینه ډېره زیاته وه، د صحابو ورسره مینه ډېره زیاته وه چې کله حضور مبارک هجرت کو او د هجرت نه پس زما د کریم آقا مبارک صحابه کرام چې بیماران شو په مکې معظمې پورې، عایشه به راله فرمایي چې ما حضور مبارک ته وفرمایل چې قربان دا به ګرانه شي. وی راته وی چې ولې؟ وی ما ورته وی چې ابوبکر صدیق زما بابا جان اخو ناست یو مکه معظمه یادوي او جاړي، هغه ته خو ام القرا یادېږي، هغه ته خو مکه معظمه یادېږي. صحابه کرام بیماران شو په مکې معظمې پورې، حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د هغې نه پس بیا لاسونه پورته کړل او وی فرمایل چې اللهم حبب الینا المدینة کحبنا مکة او اشهد یا الله چې څنګه راته مکه محبوبه وه، چې څنګه مې مکه معظمه زړه ته نږدې وه او ما ته محبوبه وه،
نو خدایه دغسې مینه زما او زما د صحابو د مدینې منورې سره هم نصیب کړي او د دې نه هم راته زیاته نصیب کړي د هغې نه پس د صحابو زړه قرار موندلی دی ما او تا که د خپل عوام کور نه چې هلته نه بیت الله وي هغه نه ام القرا دی نه هلته کې دغه نعمتونه شته دغه ځای خور هم ستا د هر څه نه بهتر او افضل دي د هغې نه مو چې څوک وباسي زموږ څه حالت وي دا بیا عزتمندو دومره مبارک ځای نو چې کله حضور دعا وکړه نو بس د هغې نه پس بیا د صحابه کرامو زړونو ته الله پاک قرار ورکړي نو دلته کله ما د بیت الله شریف شي او کله میلمه انسان د مدینې منورې د جانان د دواړو جهانو د سردار د سخیانو بادشاه چې کل کائنات ته د کوم در نه د سخا خیرات ملاویږي او کل کائنات د کوم در ته د سخا چې کوم دی لمنې نیولې دي او د هغې در نه الله کریم جل جلاله تقسیموي د هغې مدینې منورې د جانان میلمه جوړ شي نو د دواړو سخیانو په منځ کې چې د انسان واسطه راشي نو خپله سوچ وکئ چې کله د دغه ځای نه راواپس کېږي باباجي مبارک خو باسې نه فرمایل چې سلام د محمد امین عرض کړی په حضور د محبوب جولی خالی راوړې چا له دې درباره نه ده او زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده حضور په ایخي قدمونه دومره خواره نه ده په دې کوڅو کې به جبریل علیه السلام خپې ابله له شوقه تللو وروره ستا د خپو دپاره نه ده او چې د حرم په ځمکه ږدې قدم او سترګې نه ږدې زړه دې زخمي نه دی سینه دې هم بیماره نه ده او دا مخامخ روضه چې ښکاري زرغونه د محبوب ماڼۍ د عرش د دې نه لوړه او نامداره نه ده او دغه پنځه منارې ښکلې د محبوب د حرم یوه هم کمه د فردوس تر لوړ میناره نه ده او اوس به په باب السلام ورشو د محبوب روضې له سینه د حس عاشق له دې درد قراره نه ده سلام د محمد امین عرض کړی په حضور د محبوب جولی خالی راوړې چا له دې درباره نه ده او بیا داسې دربار د قدردان امام عتبی یا امام عتبی دا فرمایي چې زه ناست مدینه منوره کې او لږې سترګې مې پټې کړې دي توجه کې چې دې کې یو شخصیت راغی او د حضور مبارک روضې مبارکې ته رادن نشو او د حضور علیه السلام د روضې مبارکې چونکې هغه وخت کې کلو و د قبر انور خورې مبارکې دی په خپل ځان باندې داسې مږلې دی په خپل سر باندې داسې وارولې او جړه یې کوله او په جړه جړه کې د خپل فریاد کو او فریاد کې دغه آیات کریمه وی ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما وی دغه آیات کریمه وی چې یا رسول الله الله قرآن کی فرمائی کہ دا بندگان په ځان باندې ظلم وکي زیاتې وکي ګناهونو کې ځان لت پت کی سر تاپا ځان ککړ کی او محبوبه تعالی راشي محبوبه تعالی راشي او تو ورته بخنو کې نو الله به ورته بخنو کی تو ورته بخنو کې الله به ورته بخنو کی خو چې محبوبه تعالی راشي او ستاسو د در نه د بخنې پروا نه یوسي وی بیا دا خورې دی په دې سر باندې بارولې وی چې یا رسول الله ما په ځان زیاتې کړې ما په ځان باندې ظلم کړې او د دغه ځای نه واپس روان شو په دې جړه باندې او جړه جړه کې د اشعار وی کم چې ترکیانو عاشقانو په هغه ټایم کې د حضور علیه السلام مواجهې شریف طرف ته چې کله انسان وګوري قبلې ته شا شي حضور ته مخه شي او کله سلام کوي نو مخامخ چې کوم دی د اشعار لیکلي شوي دي یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس الفداء نفس الفداء نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم یا رسول الله یا رسول الله هغه ځای کې پروته او هغه بهترین خوري دي چې ستاسو په کائناتو کې د دې نه بهترین خوري نشته کم چې په مرقد منور او معطر کې ستاسو د ښایسته او د پاک وجود مبارک سره لګېدلې دي په کائناتو کې د دې نه باندې او بهترینه خوره بله نشته او بیا ورته فرمایي یا رسول الله تاسو مبارک چې کوم دی په داسې ځای کې چې کائناتو کې د دې نه نور بهترین خوره نشته او بیا فرمایي نفس الفداء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم زما ځان قربان شه زما جان قربان شه زما ځان لږې او لوخړه شه هغې قبر انور باندې او په هغې خاورو باندې چې چېرته تاسو مبارک آرام کوئ چې هغه کوم ځای دی فيه العفاف وفيه الجود والكرم چې د کوم ځای نه ټولې دنیا ته د جود او سخا د کرم او د عفو او د مهربانۍ د هغې یو خیرات ملاویږي دنیا ته ملاویږي ویړیا ملاویږي وی دا اشعار یې ووې
او په جړا جړا کې د حضور مبارک نه واپس شو په داسې حالت کې وی په دغه ټیم کې زما سترګې ورلې او ما ته زما جانان مبارک وفرمیل چې ورشه او زما د غلام ته ووایه چې ته څه دپاره راغلی وې نو هغه بخښنه الله تا ته وکړه ستا د ګناهونو بخشش الله وکړه. سلام د محمد امین عرض کړی په حضور د محبوب جولی خالی راوړې چاله دې درباره نه ده. هغه مبارک او ښایسته سفر دی الله دې زمونږ او ستاسو نصیب کی بار بار مو دې نصیب کی خدای عشق او د محبت او د عقیدت پر امن کې او د قبولیت درجه دی ول الله کریم جل جلاله ورکی. بابا جی مبارک اکثر چې اشعارو ته ګورم چې کله به د دې مبارکو بلاوه راغلی وه نو بیا خو به یو عجیبه حالت و. زمونږ د شیدو د باباجي صاحب مبارک موریدو انور خان نوم یې وی دلته ناست و وی ما ته وی چې خط راغی اوقافو طرف نه نو هغه په انګلیش کې لیکلی شوی وی ما ته وی چې انور خان وګوره دا تور تورې څه لیکلي دي وی ما چې وکته نو یې راته وی ما ورته وی چې قربان دی لیکلي دي چې ستاسو سخت کال منظوري نه ده شوې تاسو حج نه شئ تللی وی باباجي په خندا شو چې دا د دې کار خو نه دی زه چې چا غوښتلی یم ما به هغه بوځي او بیا همغسې وشوه جعفر خان حاجي صاحب بیا دا واقع په خپله باندې کړې ده چې د باباجي مبارک تک څنګه شوی دی تللی څنګه شوي دي او هغه مبارک هلته کې بیا د هغې بلاوه څنګه راغلی ده او بیا هغه ټوله خو ډېر یو اوږد او ډېر لوی چې کوم دی داستان دی انشاءالله چېرته به بیان کو مطلب دا دی چې کله به هغه بلاوه نه وه نو بیا به په عجیبه انداز باندې حرمینو شریفینو پسې جړل او هغه د حج هغه یو رکن به ورته یادېده فرمایل به الله زما د بیت الله شریف دوران یادېږي او سر په جړا مې په سلګو حجیان یادېږي رب العزت مولا هغه له شوق ذوق طواف کوونکو نه چې ډک و همګي به مطاف او بیا مې خوږې نارې ارمان یادېږي الله زما د بیت الله شریف دوران یادېږي او پس د طوافه چې سیقل به په زمزم شو زړونه پاک له همه ګناهونو په قسم شو زړونه رب العزت بیا مې هغه ستا احسان یادېږي او الله زما د بیت الله شریف دوران یادېږي او رب العزت مولا هغه د حجر اسود ښکلول بیا ملتظم ته په سلګو له شوقه جړل په دروازه کې مې په مثل د باران یادېږي او الله زما د بیت الله شریف دوران یادېږي او بیا 2 رکعاته په مقام ابراهیم کې مولا دعا زاره پس د هغې بیا په حتیم کې مولا تحت میزاب مې په غلاف پورې خپل ځان یادېږي او الله زما د بیت الله شریف دوران یادېږي او بیا د صفا او د مروه د عرفات کارونه سستا د احسان او د فیضان دورونه بیا حج نه پس مې تله په لوري د جانان یادېږي او الله زما د بیت الله شریف دوران یادېږي د مدینې منورې حرم عجب شان لري دلته کې بس باباجي بیا قلم یې ښودی دی معامله یې نوره مخکې نه ده بوتلی څه لیکلي شونه د مدینې منورې حرم عجب شان لري هیڅ نه پوهېږم قسم په رب عجب شان لري او د محمد امین هغه دوران او شان یادېږي الله زما د بیت الله شریف دوران یادېږي او قدردانو دې ځل حج په یو داسې موقع باندې راغلی دی چې چېرته زموږ د فلسطین په مظلومانو وروڼو باندې په دې وخت کې قیامت دی او یو ډېر د ظلم و بربریت داستان دی او داسې عجیبه داستان دی چې انسان د هغې بیان نشي کولی د هغې ظلمونو بیان کیږي نه د هغې بربریت د بربریت نوم ډېر وړوکی دی ټوله دنیا چې ده هغه د خپلو مظلومانو وروڼو 57 اسلامي ملکونه صرف تماشا کوي څوک د هغې د مدد دپاره رامخکې نه شو په دې خاصو او ښکلو ورځو کې که یو طرف ته مخصوص اوقاتي دا دعا چې د د مؤمن هتیار دی دعاګانې هم هغې دپاره ډېرې پکار دي ورسره چې څومره پورې زموږ نه کېږي د هغې د بایکاټو هغه کم مهم چې دی په هر لیول باندې که د هغې زنده مصنوعات دي چې دا کم زموږ په دغه کې ناستې دي په دې اسمبلو کې ناستې دي او د هغې د څومره مفادات چې دي د هغې تحفظ کوي دا د هغې زنده مصنوعات دي چې د هغې د مفاداتو تحفظ کوي د هغې دپاره د جواب قدر د ځان دپاره تکړه دي خو په دغه میدان کې بالکل غلي دي د دغې مصنوعاتو بایکاټ هم پکار دی او د هغې مصنوعات هم پکار دی چې زموږ په پیسو باندې زموږ په هغه غرونو باندې بمباریانې کېږي بمونه جوړېږي تاسو یقین وکئ که مسلمانانو په یک اواز باندې د دې خپلو مسلمانانو وروڼو سره د یوې غنټې دپاره هم اواز پورته کړ اسرائیل به په هغه ورځ باندې په وروستو وي او الله کریم به مسلمانانو ته عظیمه فتح ورکړې وي په جمع باندې دعا وکئ چې الله کریم جل جلاله زموږ په دغې مظلومانو وروڼو باندې خپل خصوصي کرم وکړي او الله کریم مجاهدین اسلام تعظیم تر کامیابی نصیب کی رب لا یزال
د دغې ظالمانو ته الله سزا ورکړي او څومره چې د دوی سره کومک کوونکي مرسته کوونکي او تعاون کوونکي خلک دي سره د هغې الله پاک تباه و برباد کړي. الله کریم جل جلاله خدای ته طاقتونه ریز مریز کا او یا الله کریم جل جلاله دغه ظالمان اللهم سلط الظالمین علی الظالمین واخرجنا من بینهم سالمین غانمین. اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والمشركين واليهود والهنود. اللهم شتت شملهم وفرق جمهم وقلب تدبيرهم وخرب بنيانهم وقصر أعمارهم وقرب أجالهم ودمر ديارهم وخذ مخز عزیز مقتدر. یا الله کریم جل جلاله خدای زموږ د مظلوم مسلمانانو مدد وکړي، عظیم تر کامیابی ورته نصیب کړي. نو د خپل وطن دپاره دعا وکړئ خدای د اسلام په رڼا باندې روښانه کړي. یا الله د اسلام په رڼا باندې روښانه کړي، خدای د اسلام په رڼا باندې روښانه کړي، اسلامي نظام پکې خدای قایم کړي. قبله بابا جي رحمت الله تعالی علیه، حضور امیر المجاهدین او دا زموږ د سلسلې چې څومره صاحبان دي تر دا هغې مجاهد اعظم فضل واحد بابا جي صاحب د تورنګزو او یا الله د هغې اډې صاحب مبارک او دا چې څومره غوثان تیر شوي دي خدای د دې ټولو فیوزات او برکات په دغه ځای باندې او په موږ ټولو باندې کېښودې کړي. او یا الله کریم جل جلاله د دې موی مبارک په خاطر باندې حاضره مجمع چې څومره دوستان دلته راغلي دي د چا په زړونو باندې خدای څه هواید مشکلات او تکلیفونه دي ورته او حقیقت هم دا دی اختر رانږدې دی او خلک تکلیف کې دي، کاروبارونه ټپ دي، ظلم دی او دغه رنګې مهنګایي دي، قرضونه دي، هر سړی په تکلیف کې دی. خدای پاکه یا الله کریم جل جلاله د ټولو په حال باندې خپل خاص رحم وکړه. هر سړی خدای د خپل در نه د خپلو بچو د فراخه رزق دپاره او د دین متین د خدمت دپاره پې د خپلو غیبي خزانو خولې را پرانیزه، قرضداران د قرض نه خلاص کا. یا الله بې اولادو له نیک عمله اولاد ورکه، با اولادو ته خدای نیک عمله لوی کا. څه دوستان داسې دي ډېر مشکلات دي ورته دعا وکړئ چې الله پاک مشکل آسان کړي. الله کریم جل جلاله خدای پاک ټولو له یا الله کریم د دنیا او د آخرت خیر ورکا، خوشحالی ورکا، غمونو نه تکلیفونو نه مصیبتونو نه موږ ټول په خپل حفظ امان کې وساته. چا چې د قربانۍ نیتونه کړي دي یا الله دې نیتونه خالص کا او قربانۍ قبول کا. چې د چا وس طاقت نشته خدای ته وله ډېر شته د حلال ورکا. او یا الله کریم چې د چا د حج دپاره ارادې کړي دي چې تلي دي یا عازم سفر دي خدای پاک د ټولو حج مقبول او مبرور نصیب وګرځوه. حرمین شریفین خدای د حضور علیه السلام په عشق او وفا باندې آباد وساته. د امریکې او د هغې د حواریانو نه په خپل حفظ امان کې وساته. آخره خاتمه په ایمان کا، د ایمان د زواله مه ساته. وصلی الله تعالی علیه